چې کو زه په خپل کور کې دین خوښوم نو دا پاکستان د مسلمانانو داسې دی لکه کور. زه په خپل کور کې دین خوښوم نو په پاکستان کې زه بې دیني نه خوښوم، په پاکستان کې هم زه دین خوښوم. د خپلې خور مور او د خپلې خورلنې دپاره زه حیا او پرده او عزت خوښوم نو د پاکستان ټولې میندې خویندې د هغې دپاره هم زه د حیا صادر خوښوم، عزت خوښوم، پرده خوښوم. دا د جمعیت علماء اسلام فکر دی. زه په خپل کور کې چې چاته وړه مشري ورکوم، د خپلې محلې د کمیټۍ یې مشر کوم نو زه د اعتماد سړی ګورم، زه پاک سړی ګورم چې دا د غم کمیټي ده، دا پیسې به د چا سره ږدو نو یو داسې کس مونږ ګورو چې هغه امانتدار وي چې د خلکو دا پیسې چېرته ضایع نه شي. نو چې د دومره وړې مشرۍ دپاره ما او تا سوچ کوو، امانتدار سړی ګورو، نیک او دیانتدار سړی ګورو نو چې د ټولې صوبایي حلقې مشري شي، چې د ټول بنیر د قومي حلقې مشري شي، چې د ټولې صوبې وزارت اعلی شي، چې د ټول پاکستان وزارت عظما شي، چې د ټول پاکستان د صدارت منصب شي. زه به د هغې دپاره په چا کې اهلیت نه ګورم. زما محترم ورونو، د نورو پاټو خپل خپل فکر دی، خپله نظریه ده او خپل یې سوچ دی. سیاست د دلیل نوم دی، سیاست د نفرت نوم نه دی، سیاست د دشمنو نوم نه دی. زه عام طور په خپلو جلسو کې دا خبره کوم دا چې څومره هم امیدواران دي دا زمونږ د کلو د علاقو معززین دي، مشران دي، درانه دي، محترم دي، چا پسې غلط آواز مه کوئ، چا ته غلط کمنټس مه کوئ، چا پسې غلطه خبره مه کوئ، د چا ذاتي او شخصي ژوند دا مه ټارګټ کوئ. زما د ده د ذات سره اختلاف نشته دی، زما د ده د فکر او د سوچ ترمنځ خبره ده. زه یو دیني پاکستان غواړم، زه یو دینداره پاکستان غواړم، دا زما سوچ دی، زما فکر دی. زه وایم په پوره دین کې پوره کامیابي ده. کوم دین چې زه په خپل کور کې راوستل غواړم هغه دین زه په اسلامي جمهوریه پاکستان کې راوستل غواړم. دا زما سوچ دی، زما فکر دی. خو دا جدا خبره ده زه به کمزوری یم، زه به دغې منزل ته ډېر زر نه رسم، خو زه په خپل وس پړې ما لا یکلف الله نفسا الا وسعها چې 10 اوازونه د بېدینۍ لګي نو یو اواز به پکې زما د دین لګي. زه به خپله مورچه نه پرېږدم. زه کو یو سیټ ګټلی شم، زه کو یو صوبه ګټلی شم، زه په خپل وس باندې پړې ما، د خپل وس او د بساط مطابق به الله ته جوابدeh یم. سیاست کې تلخی نه دی پکار. پښتنو معاشره د پښتو روایات ډېر درانه دي. دشمن چې بم د چا کور ته راغی سپکه خبره رټه خبره به ورته چا نه کوله، کټ به یې ورته سم کو، بالښ به یې ورته کېښود، اوبه به یې ورله راوړې، خبره به یا منله یا نه منله، خو احترام به یې ضرور ورکو. دې وجې نه زه نوجوانانو ته او نوي کل ته دا درخواست کوم، ځوانانو سیاست کوئ، اختلاف کوئ، خو کنزل مه کوئ، غلط کمنټس چاته مه کوئ. انسان په ښو اخلاقو ښکلی ښکارېږي. ته چې بل ته کنزل وکړې